تربت یو کوچنی ښار دی زه ولاړم چې ډېره غټه لایبرري لري یعنې که زه دا درته وایم لکه د بلوچي اکیډمۍ دونه غټه لایبرري ده تېر کال په هغه کې کتب میله وسوله زما خیال د 15 که د 40 لکو کتابونه شاید دا فکر زه کم وایم چې شاوخوا دا کتابونه خرڅ شو و دته ما ګپه کوله چې ما ولیدل نجونې او هلکان چې په داسې څپلوي کې وو په داسې کپړو کې وو چې عام زموږ خلک یې نه اغوندي دا به 15 کیلومتره لرې روانې ولې او روان به ولو په سبقې پسې یعنې د ده کپړه د ده چوټې دغه د ډېر معمولي دغه و لیکن په ایجوکیشن پسې ډېر لرې تلو دلته دغه یوه لایبرري نه ده دا لایبرري ما درته وویل چې تېر کال ډاکټر کیسر بنګالي رالی ډاکټر مالک ورلی زموږ زوړ پخوانی وزیر اعلی و دا ګردو خلکو پکې شرکت پکې وکړي دا کتابونه خرڅو نو د هغو خلکو مال که په آینده کې دا صوبه که چیرې یو لیډ کوي یا پر مخ ځي دا د تربت خلک دي که دی 15 روپۍ د غوښو څه بچاوي پر ایجوکیشن یې ورکوي دی د خپلې پښې ګوټه څه هغه دغه کوي بچت کوي د زوی فیس به ادا کوي نو دا یو ډېر پازیټیو ساین دی یو ډېر ښه ساین دی او هلته صرف دا یوه لایبرري نه وله هغو راته ویلې شاوخوا 6 لایبرري زموږ لرو لیکن زموږ ډېره وسیع علاقه ده غټه علاقه ده ډېر فیډینګ سکول زموږ لرو په ښار کې تعلیمي ادارې ډېرې زیاتې دي لیکن داسې یو سهولت موږ نه لرو لکه هغه چې لري